السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو جان زیب یو ځل بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. نن ټاپک زمونږ به ګانټ چارت باره کې چې ګانټ چارت یا ګراف دا څنګه جوړیږي په ایکسل کې او دا ولې مونږ جوړو. نو د دې باره کې به او زه به کوشش کوم چې په مختصر ټایم کې او په اسانه طریقه تاسو پوه کړم چې دا ګانټ چارت څنګه جوړیږي. دا د دې ټولو نه اسانه طریقه سره نور خدا په ډېر طریقه باندې جوړیږي. ډېر څه طریقې دي چې په هغې باندې جوړیږي. څوک یې کوډینګ په طریقه باندې جوړوي، څوک ولا کنډیشنل فارمیټینګ کې. زه به په هغې باندې هم ویډیو جوړه کړم، خو دا یو اسان طریقه ده. نو ضروري نه ده چې ډېر په ګرانه باندې مونږ یو ایکسرسایز وکړو او ډېر په ګرانه یو کس پوه کړو. دا ډېر په اسانه به زه پوهوم، تاسو ډېر په اسانه جوړېږي. دا معمولي هغه عام بار چارت دی، خو چې شی پې لږ بدل کړي نو هغې ته هغې نه ګانټ چارت جوړ شي. ګانټ چارت اصل کې د پروجیکټ پلانینګ دپاره یا شیډول دپاره استعمالیږي. کم کې چې د ټایم سټارټ ټایم یا اینډ ټایم ټایم منیجمنټ چې په څه کې کېږي. یو کار سړی کوي، نو فار ایگزامپل یو کور سړی جوړوي، د هغې فاونډیشن به پیل اول کوي، د هغې پلانینګ داسې وشي چې د هغې فاونډیشن به زه په څو ورځو کوم، کله به کوم، د هغې به بیا دیوالونه کله زه جوړوم، بیا به د هغې دپاسه چت کله اچوم، بیا په هغې کې دروازې او وینډوز وغیره شو، بیا د هغې کې پلمبر کار شو، الکتریشن کار شو، د هغې بیا پلسترې شوې، بیا پینټینګ شو، داسې بیا نور چې کم اخري چې کم فلورینګ او فینیشنګ یې که نه ګیټونه لګول شو. نو دا یو پلانینګ وشي. دا پلانینګ نه بعد چې کم دی نو هغه یو کور جوړ شي او هغې هغه پلانینګ چې کم دی په یو خاص ټایم کې یو شیډول کې هغه جوړ شي او ټاسک پوره شي. نو دغه شان چې تاسو یو ارګنایزیشن کې کار کوئ، نو هغې کې پروجیکټ یا پلان یا تاسو چې کم کار کوئ د هغوی ټول ایرلی پروجیکټ دي کې ویکلی هم راتلی شي، منثلی هم راتلی شي، وړوکی پروجیکټ هم راتلی شي، غټ هم راتلی شي. زه به په دې ایکسرسایز کې یو پوره کال هغه پلانینګ تاسو ته ښیم چې پوره کال پلانینګ څنګه کېږي. نو که د چا فرض که پلانینګ یو څو میاشتې وي نو هغه به ډېر نور مختلف جوړ شي. خو زه د کال پلانینګ به کوم چې کوم ارګنایزیشن کې زه کار کوم او هغې کې تقریبا غونډ کالو سره مونږ هغه پروجیکټ کوو یا کالو سره مونږ هغه کار کوو، ایکسرسایز کوو. نو د هغې شیډول به ما جوړ کړی دی. په هغې باره کې په هغې د پاسه به زه ګانټ چارټ جوړوم. د دې فایده بس دا ده چې دا تا ته ټایم ښیي چې بهی په دې ټایم ته په کم ځای کې. بیا فار ایگزامپل زه په نن ورځ فار ایگزامپل 19 تاریخ دی اکتوبر، نو 19 تاریخ که تاسو پلانینګ جوړ کړی نو تاسو ته به 19 تاریخ پته ولګي چې په دې وخت کې ماله کم کار پکار و یا دې وخت کې کم پروجیکټ پوره کېدل پکار و او کم سټیپ ماله نیکسټ اخیستل پکار دی. نو بیا دې کې ټایم منیجمنټ شو، ریسورس منیجمنټ، مین اینډ پاور منیجمنټ شو. نو دغه منیجمنټ چې ته وکړې نو په وخت باندې به کار هم ختم شي او ستا ایکسپنس وایز به هم هغه پلانینګ به دې داسې وشي چې ایکسپنسز به دې کم راشي او کار به په وخت باندې وشي. دا هنري ګانټ یو کس و، میکانیکل انجینیر و. دا پس ټایم هغه په یو خپل پروجیکټ کې دا یوز کړو. د هغې نه پس دا زیاتر کسان خپل پروجیکټونو کې دا ګانټ چارټ یوز کوي. نو دا یو مختصر سان ایکسپلینیشن ما کړی، تاسو به دا کتلی. راځو به چې د دې پس ټپ صحیح. د دې پس ټپ ما دلته یو پلان جوړ کړی. دا زه فار ایگزامپل یو کم ارګنایزیشن کې چې کار کوم، زموږ ټوبیکو پروډکټ دی چې د هغه د اول د سر نه تر آخري شپمنټ پورې د دې پروډکټ څه حساب دا ټول کالو سر پلانینګ وي. نو دا اکټیویټیز به تاسو خپل پلانینګ کې حساب سره جوړ کړئ چې پهله کم اکټیویټي دي، سیکنډ یې صحیح، بیا تھرډ یې نو دغه شان سیوا کېږي به یا کمیږي به. نو دغه شان د هغې سټارټ ټایم سره، اینډ ټایم سره او د هغې بیا د دې اینډ ټایم نه چې دا مونږ دا سټارټ ټایم ماینس کړو، د دې ډیز بیا دلته راشي. دا یو سمپل ټیبل به جوړ کړئ او په دې ټیبل به مونږ د دې نه به دا چارټ جوړو. دا څومره مزیدار ښکاري، څومره ښکلی ښکاري. غونډ د کال پلانینګ په دې کې شوی. دا ډېر په اسانه جوړ شوی، ډېر په کم ټایم کې جوړ شوی دی. خو یو کس ایکسرسایز د دې نه کړی یا جوړ کړی نه ته ډېر ګران وي چې بل ته ګوري نو چې یاره دا ډېر ګران کار دی. خو دا بلکل اسان کار دی. زه به ډېر په اسانۍ تاسو پوه کړم. دا یو عام بار چارت دی او دا بار چې تاسو ته وایي دا تاسو ته ښیي چې دومره ټایم کې فار ایگزامپل دا ایریا میټینګ دی، دا دومره د 1 اکتوبر نه د پورې دی. دغه شان فارمر رجسټریشن یا دا نور چې کم اکټیویټیز دي دا په کم ټایم کې دي. دا موږ ته ښیي. موږ ته په نسبت دا چې زه د ټیبل کې ګورم او ګرځم او یا په دې کې
سړي ټایم هم لګي او داسې خوند هم نه ورکوي. خو چې دې ته زه ګورم د خوند هم راکوي، بل ما ته دا ډایرکټ ښایي چې پر دلته کلیک کوم یا دلته ګورم نو ما ته وایي چې یاره په دې 10 جون کې یا 10 جون نو زما څه دغه کم پروسس شروع کېږي. نو دا یو ټایم فریم تاله درکړي چې دې فریم په منځ کې به تو په دې ټایم کې به په دې دومره ټایم کې یا میاشت دوه کې به تو دا کار خامخا کې دا به رسې خپل ریسورسز به استعمالې. نو دا ګانټ چارټ په موږ جوړو. په دې کې بس اهم څیزونه دا ګانټ چارټ چې جوړ شوی دی دا څه کې دا بار چې تاسو ګورئ دا بار د دې ډیوریشن ډیز نه راغلي دي، دا پکې اهم دي، او دا سٹارټ ډیټ پکې اهم دی، او بیا د اکټیویټیز دي. او دا ټول نه چې دا کم د دې د بره سلیکشن شوی دی، د سیټینګ چې کم شوی دی دا بره، دا د دې ټول کال د سٹارټ ډیټ او بیا اینډ ډیټ دا ډېر اهم دي. نو موږ به پیرا سټپ دا وایو، دا خو به تاسو امید لرم چې تاسو به جوړ کړئ په اسانه باندې. بیا د دې سٹارټ په دې کې چې په دې دواړو کې چې کم مینیمم ډیټ یا ټول نه کم پیرا سٹارټ ډیټ چې کم دی دا دی، او ټول نه سیوا یا میکسیمم چې ډیټ کوم وي یا فګر دی یا ټول نه اخري ټایم یا اینډ ډیټ چې کم دی دا دی. دا موږ کنورټ کړو دغه ته نمبرز پام ته، ځکه دا نمبرز پام زموږ په کار دی. نو دا به زه سلیکټ کړم او نمبرز ته به راشم. دا دوه نمبر زما په کار دي، دا راته اوس وایم چې دا کم ځای کې به پکارېږي. ښه دا دوه نمبر به زه راوالم، کاپي به یې کړم او دلته یو نوی دا به کولاو کړم او دې کې به سمپلي پیسټ کړم چې ما ته پته چې دا مینیمم دی میکسیمم دی. ویو ته به لاړ شم او دا هیډلاین به ختم کړم. ښه دا کم پروجیکټ چې کم دی یا دا کم ELD1 پلان چې ما کړی دی په دې به سمپلي بس نور به هېڅ څه نه سلیکټ کوئ، خالي ځای به سلیکټ کړئ. په دې کې څه سلیکشن نشته، سمپلي انسرټ ته لاړ شئ او په دې کې دې ځای ته هم تللی شئ او دې ځای کې بس صرف او صرف تاسو دا 2D په دې منځ کې چې کم سټیک بار دی دا به تاسو سلیکټ کړئ. دا ساده کار دی، دا بالکل خالي راشي. خالي د دې وجه راځي چې کې منځ کې به زه اوس سیټینګ کوم، بالکل خالي راغلی. ښه اوس چې دلته زه کلیک کړم خیال هم کړی دلته دا ګوره دلته څه نه راځي، د هیلپ نه بعد څه نشته. خو چې دلته زه کلیک کړم نو دا چارټ ډیزاین او فارمیټ ما ته اوپن شي. زه به سمپلي د چارټ ډیزاین ته لاړ شم ځکه چې ما ته کلیک کړی دی، دې کې ما سره هېڅ سجیکشن څه نشته ځکه چې دا خالي دی. او سلیکټ ډیټا ته به لاړ شم، سمپل دا هم څه نه ټچ کوئ، دلته هم څه نه کوئ، بس سمپل دا خالي دی. بس دا ایډ زه په دې کې ایډ کول غواړم. ښه څه سیریز څه کتل پکې غواړم نو زه به د ایډ ته بس سمپل کلیک کړم او سیریز نیم په دې کې څه دی نو به یې زه اکټیویټیز اول کوم. ما تاسو ته وایي چې اکټیویټیز سټارټ ډیټ او دا ډیوریشن ډیز چې کوم دي دا زما لپاره پکار دي. نور په دې نه پس صرف د دې هغه میک اپ پکو طریقه به بدلو را بدلو د دې ټیبل سره به زموږ څه کار بیانې دی کې څه چینجز موږ راولو بس صرف به چینج کېږي. ښه اوس دا اکټیویټیز په سیریز نیم کې ما دا ور واچو، دا ډایرکټ لیکلی شي خو ما کلیک کړو. ها دې نه پس به چې د سیریز ویلیوز ته راشم نو صرف از ایکول ټو پرېږدم، دا بل هر څه به ډیلیټ کړم او دا سټارټ ډیټ چې کوم دی سټارټ ډیټ نو سټارټ ډیټ به ټول سلیکټ کړم. صحیح شو، سټارټ ډیټ ما سلیکټ کړو. دا بره به سوري د اکټیویټیز په دی به زو دا ځکه چې د دې اکټیویټیز دي دا به زه خالي کړم. اکټیویټي سټارټ ډیټ ما سوري دا پیرا زما سټارټ ډیټ به سلیکټ کوئ. دا پلانینګ بس نیکسټ کوم پیرا به که سټارټ ډیټ کالم سلیکټ کړئ چې ما سره دا بارز اکټیو راشي او د دې دا ټایم لاین هم ماته د سټارټ ډیټ حساب سره معلوم شي. دا اوکې کوم. ښه اوس ما سره دا بارز راغلل، خو دې کې اوس دا بارز راغلل خو 1 2 3 د سیریز کې راغلي دي. خیال تاسو کړی دلته دې سر ته دا 1 2 3 دی، دا ما ته راټوښی نه دا یې اغوستي یو قسم دی، دا اټومیټیکلی سیریز جوړ کړي. دا 1 2 3 باندې نه دي پکار، زه به دلته بس چې نه دي پکار نو ایډیټ به کلیک کړم او دا به زه دا 1 2 3 په ځای به دا ټول سلیکټ کړم. دا ټول به سلیکټ کوئ او دلته تاسو ته زه ښیم چې دا اکټیویټ شو. اوکې ښه اوس چې دا زه اوکې کړم نو فلحال دا چې زه کلیک کوم نو ګوره دې دواړو کار شروع کړو. ټیک شو. سټارټ ډیټ دا ما چې کلیک کړو نو سیریز کې سټارټ ډیټ راغلی. زه دې کې سټارټ ډیټ په ځای زه دلته فرض کا دا څه ولیکم یا دا چې د سره ډیلیټ به کړم
نیکسټ په بیا دې کوم تاسو ته بخیر. اوس دې کې یو بل سټپ پکار بیا به هغه شان هغه حساب دی بیا به دلته کلیک کم او چارت ډیزاین ته به لاړ شم او بیا به یو پیره سلیکټ ډیټا سلیکټ کم. اوس هغه یو دا سیریز خو په دې کې راغلی سټارټ ډیټ والا بیا به بل سیریز ما راوسته پکار دی نو بیا به دلته ایډ کلیک کم او د سیریز نیم ډیوریشن ډیر به ورکم او دا به ټول کو ډیلیټ کوئ از ایکول ټو ولیکو او دا ټول به د دې نه سلیکټ کوئ. دا یاد ساتئ ډیوریشن ډیر بره دا دې دا ډیوریشن ډیر د لاندې به روز ټول سلیکټ کوئ. اوکې خلا دې دلته چینج کولو دا جت شي دا اصل کې په پیګر مخکې را پیګر کې راغلي دا 1 2 3 دې ته کنورټ شوي دي. بس سمپلی دا مې اوکې کو دا ټولو کې په دې کې ګران کارو نور کارونه آسان دي. بس دا د دې نه ما واغستو او دغه به زه کنټرول ایکس کومه ځکه چې دا زه بل شیټ کې جوړوم دې شیټ کې او دا به کنټرول وی کوم هغه چارت دلته راغلی. که تاسو وینئ دا ریورس دغه کې راغلی دلته پراجیکټ 1 کې ایریا میټینګ دی خو دلته او دې کې ایریا میټینګ لاندې نو چې دا زه دلته کلیک کوم ځکه چې دې کې زما کار دی ډبل کلیک ووهم نو ما سره به دا د دې اتوماتیک دا فارمیټ ایکسس هغه کولی شي دا تاسو ته ګراف دلته ښیم چې په دې کې تاسو چینجز کول غواړئ. اخره کې به راشم دا کټګریز ان ریورس آرډر دا به کلیک کړم نو هغه په خپله سیټ شو. اوس کو خیال وکړئ ما دا دوه فګر چې کوم راغستی دی سټارټ ډیټ او اینډ ډیټ دا به زه دلته سیټ کوم ځکه دا خیال وکړئ دا داسې یو بل کې ورغلي دي. نو د دې نیکسټ سټپ زه واخلم دلته به دا کلیک کړم او چې دا ما کلیک کو نو دا اتوماتیک دا فارمیټ ایکسس لاړو او په دې کې دا ماته مینیمم او میکسیمم دغه وښودو. نو دوم دا به سلیکټ کم دلته به راشم د مینیمم کې به ولیکم 44835 دې نه کمولی شي او دا ما ولیکل وګورئ دا په خپله هلته سیټ شو. داسې هم کیدی شي او د دې بل سټپ دا دی چې فار ایگزامپل زه دا واپس لاړ شم نو اول به د دې زه دا چې دا بلو بار نه دی دا به زه سلیکټ کړم او چې دا ما سلیکټ کو نو دلته د پیل پام تر به راشم نو پیل به کړم او بیا به د دې دا بارډر چې کوم دی نو دو لاین به کړم. خو خیال وکړئ نو دا اوس وګوره بار چارټ څنګه چې دا دی دغه شیز د دې نه جوړ شو خو دا منځ ته راغلی څنګه چې دا دی دا ګوره سر نه شروع شوی دی دا منځ ته راغلی منځ کې د دې اکټیویټیز دي ځکه چې په دې کې سټارټ ډیټ هم اخیستی دی سټارټ ډیټ دا اینډ ډیټ نه بعد هغه ډیوریشن دی ډیوریشن ډیز دي نو سټارټ ډیټ هم پکې اخیستی دی. زه به دا د دې دا ګیپ به زه ختم کړم ګیپ ختمولو دپاره به دا بره ځای نه د دې فارمیټ به زه کوم نو دا مینیمم میکسیمم په هغه کې به زه لیکم. د پیله کې به زه هم دا مینیمم واچوم 44835 او میکسیمم کې به واچوم 45260 او دغه حساب سره اوس دا بره چې کوم دا اکټیویټیز دي دا ما ته خیره 50 ورځو ګیپ د پکې ساتلی دی نو 50 ورځو ګیپ زه ویکلی یو قسم له کوم ځکه چې ډیټس پکې ډېر زیات دي نو زه به دا ویکلی وکړم اتوماتیکلی 1.4 ډیز د پس په دا راځي. دا اوس ډېر کنجسټډ راغلل دا به ټیک کړو صحیح شو. دې ځای پورې د دې کار هم ختم شو او دا به زه اوس د دې لګلین پسې واکړم. ښه اوس نیکسټ سټپ به زه دا څیزونه به وله ټیک کوم دلته به بیا راشم او د دې د لیبل چې کوم دی د دې د الاینمنټ ته به راشم. دا الاینمنټ دی ګوره دې کې وایي چې دا هاریزنټل الاینمنټ دی دا ورټیکل الاینمنټ دی دلته ما کلیک کړی نو د دې پراپرټیز دلته ماته کولو شوي دي. نو ټیکسټ ډایرکشن ته به راشم او دا به زه داسې سیټ کوئ نو هم ټیک ده او که وایي چې یاره دا ای بي سی د دې طرفه داسې راشي نو هم ټیک ده ما داسې ټیک کړو صحیح شو. اوس په دې کې څه دي دا به زه مزید د دې سیټینګ به وکړم او چې دا لږ ښکلی ښکاره شي. په دې کې چې زه ټایټل واچوم نو ټایټل چې پکې واچوم نو دا به ما سره ټیک شي.
دا به دې کې د دې دلته بس کلیک کو دا چورس چې راغلی دا سکویر دې دا سیټینګ به هم دلته راولو صحیح شو دا و ډیټس ټول تاسو ته ښکاره شو ډیټس ښکاره شو او دې بالکل کلیر پته هم لګېدی چې یو هفته ټایم ما کې هولی دی او چې دا پرس که مونږ لینتي کړو یا د دې دا هارزنټل دغه مونږ لږ سیوا کړو دا به نور هم په دې کې ګیپ پیدا شي هم د دې حساب سره به د دې هم لږ سیټینګ وکړو تاسو څنګه کولی شئ دا به مخکې نه دې سیټینګ وشو ښه دې دې پورې خو دا ډېر په اسانه باندې وشو بس په دې کې دا تاسو وګورئ دا دې هم دا ډیوریشن راغستی دی دا ډیوریشن یې راغستی دی دا په دې باندې دا چارټ جوړ شوی دی او د دې چې مخکې لکه میک اپ وصول وکړو پرس که دا څنګه چې دې کې ما صرف دا هاریزنټل لاین راوستی نو دلته به دا کلیک کوم دلته هاریزنټل لاین دی د دې دا ورټیکل وګوره کلیک شو په دې کې ګریډینګ زه راولم نو زه به دلته راشم هم دغه چارټ ډیزاین ته فارمیټ کوئ هم صحیح ده چارټ ډیزاین ته به راشم او په دې کې به ګریډینګ لاین راولم که نه وګوره دا مختلف دغه دي تاسو هغه حساب سره د دې سیټینګ راوستی شي صحیح ده زه دلته هم کتی شم او دې ځای نه بس په دې کې زه دا هاریزنټل لاین راولم بس سمپل دلته به دې پلس چې دلته کې کلیک کوم دا ګریډ لاین دی په دې کې به زه دا ګریډ لاین ما راوسته صحیح شو ګریډ لاین راغلی او فرض که تاسو ډیلیټ کوم نو دا به زه کمپلیټ ډیلیټ کړم صرف ګریډ لاین راته راغلی د دې کلر هر قسمه کولی شئ سیټینګ د تاسو ته خوند درکوي فلحال ما داسې وکړو د دې کلر هم دې نه چینج کېږي فرض که دا زه ګرین کوم یا دا راولم یا دا فرض که دې کې زه سیټینګ کول غواړم بس کلیک کوئ او چارټ ته لاړ شئ فارمیټ ته دا چې کوم دی د دې سیټینګ د دې حساب وکړئ بلو تاسو له خوند لري بلو کې دا بلو شو دې کې لږ ګلو راوستل غواړی دا ګلو شوله دی صحیح شو دې دی پورې ټیک شو بس د دې سیټینګ به وکړو سمپل ما پکې بلو واچو بلو پکې دا بلو سیټینګ وکړئ بلیک وکړئ څنګه ستاسو حساب دغه حساب سره ما دا جوړ کړی دی بس دا او دا یو څیز دی په هغې باندې ما هیډینګ لګولی دا به داسې کاپي کوم او دلته به سمپل وبې دې کومه دې هیډینګ به دا جوړ شي ټول کاپي شو بس دې دی کې هیډینګ دی تاسو په حساب سره تاسو چارټ ټایټل لیکل غواړئ دې کې څه ولیکئ پراجیکټ پلان یا زه پکې به دا ولیکم چې ما دا ولیکم کراپ دې دا آوټلاین ختمول غواړم په دې کلیک کوئ او سیم په دې کې هوم ته به راشم په دې رایټ کلیک کوم او رایټ کلیک چې وکړم دې آوټلاین به زه ټول ختم کړم فرض که تاسو وایئ چې د دې د اونچایي دا کوم چې دا بار دی دا موږ سیوا کول غواړو په دې کلیک کوئ فارمیټ ته لاړ شئ چارټ آپشن د دې دا چې کوم دی د دې دا ویډ په دې سیوا کې کمیږي دا ما سیوا وکړم کو دا ګیپ ویډ نه سیوا کې کمیږي دا سیریز آپشن ته به راشي په دې به کلیک کړئ نو په دې حساب سره دا سمپل ورک ما وکړو او ما یو کوشش وکړو چې په اسانه طریقه باندې تاسو پوه کړم امید لرم چې تاسو به د دې نه څه نه څه زده کړه کړې وي او تاسو به د دې ایکسرسایز هم شروع کړی وي ما په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ که ویډیو م خوښه شوي وي نو ضروري لایک کړئ او چینل هم سبسکرایب کړئ یو ریکویسټ مې دی درته
او دې نه علاوه کو تاسو په مایند کې څه کوېسچن یې نو هم کولی شئ، زه به د هغې جواب ضرور درکوم. او تاسو ته یا نور څه مسلې یا تاسو په دې پوه شوي نه یې نو هم تاسو ما ته کمنټس کې لیکل کولی شئ. زه به کوشش کوم چې د هغې جواب درکړم، د هغې حساب سره یا د دې د نور مزید اسانه ویډیو جوړول غواړئ یا تاسو وایئ چې یاره کنډیشنل فارمیټ کې جوړ کړه، په هغې هم زما ویډیو راځي. فی الحال دې ځای پورې ما تاسو ته دا ایکسرسایز وکړو. فی امان الله.